اوس ویلي وو وما اشتملت علیها تسمى موجهة ورباعیة. هغه قضیه چې مشتمل په دې جهت باندې دې ته موجهه وایي، دې ته رباعیه وایي. موجهه ولې ورته وایي؟ ځکه په جهت مشتمله ده. رباعیه ولې ورته وایي؟ ځکه څلور اجزا پکې راغلي، یو موضوع، یو محمول، یو نسبت، یو جهت. دغه قضیه چې مشتمله وي علیها په دغو کیفیاتو ثلاثو، چې دا کیفیات یې پکې وجوبي، پکې امکان امتناعي، دې ته موجهه وایي په مرتبه د حکایت کې. رباعیه ورته وایي په مرتبه د حکایت کې. سوال دا چې لکه دا خو کیفیاتو په نفس الامر کې بیا موجهه ولې ورته وایي؟ موجهه خو دې ته وایي چې دې سره جهت لګېدلی په حکایت کې. تا خو ویلي وو چې هر نسبت په نفس الامر کې دا درې کیفیات ورسره لګي، یا وجوب، یا امکان، یا امتناع. نسبت په نفس الامر کې خو یا وجوب ورسره لګي، یا امکان ورسره لګي، یا امتناع ورسره لګي. دا درې کیفیات لګي. نو دا درې کیفیات خو په نفس الامر کې لګي. بیا موجهه ولې ورته وایي؟ جواب دا د مراد دا ده چې دا درې کیفیات خو په نفس الامر کې، دا مرتبه د مخکیانو کې. دې ته موجهه وایو په نفس الامر کې نه، دې ته موجهه وایو په مرتبه د حکایت کې. ځکه دا کیفیات، دا صفات چې وجوب، امکان، امتناع ده چې په حکایت کې ولګیا، اوس جهاتو ته وایي. او بیا موجهه شوه. نو دغه سوال راته چې لکه تا خو ویلي وو چې هر نسبت نفس الامر کې دا درې کیفیات غواړي، یا وجوب، یا امکان، یا امتناع، دغه غواړي. نو پسه چې دا نسبت چې نفس الامر کې واخلې دا درې کیفیات غواړي، بیا موجهه څنګه ورته وایي؟ په کار ده چې دې ته متکیفه ووایې. کیفیات په نفس الامر کې لګېدلي دي نسبت سره، یا امکان، یا وجوب، یا امتناع. موجهه ولې ورته وایي؟ موجهه اطلاق خو غلط ده. ولې؟ ځکه جهت په نفس الامر کې وي نه، بیا چې جهت نفس الامر کې نه وي نسبت سره، بیا څنګه ته دا ته موجهه وایي؟ دا ته خو متکیفه وایه چې دا کیفیات نفس الامر کې لګېدلي دي نسبت سره. نو موجهه څنګه شوه؟ موجهه خو په نفس الامر کې جهت شته نه، جهت خو حکایت کې لګي، امکان، یا امتناع، یا وجوب. جواب دا چې مراد ترې مرتبه د حکایت ده. یعنی دغه کیفیات چې نفس الامر کې نسبت سره لګي، دا ته وایي مواد او اصول. وما اشتملت علیها فی مرتبة الحکایت. خو چې مشتمل په دغو کیفیاتو وي په حکایت کې، بیا دغو کیفیاتو ته کیفیت نه وایي، بیا جهت ورته وایي. فتسمى موجهة. نو دې ته موجهه وایي په مرتبه د حکایت کې، نه په مرتبه د مخکیانو کې. مخکیانو کې کیفیات دي، خو حکایت کې دا اعتباریږي دا کیفیات. چې حکایت کې کیفیت معتبر کې بیا جهت ورته وایي. چې جهت ورته وایي اوس موجهه شوه، رباعیه شوه. لکه څلور اجزا دي، موضوع، محمول، نسبت، تام خبري، جهت. لکه کل انسان حیوان بی ضرورت، خو انسان هم ده، حیوان هم ده، نسبت هم ده، ضرورت هم ده. ضرورت معنی وجوب. اوس وایي چې دا موجهه دوه قسمه ده، یوه بسیطه ده، یوه مرکبه ده. بسیطه موجهه چا ته وایي؟ مدار د بساطت بسیطه دا په وحدت القضیه ده، او مبنا د وحدت قضیه په نسبت واحده ده. یعنی که قضیه کې یو نسبت و، بیا دا بسیطه قضیه ده. بساطت په معنا د وحدت القضیه، بیا یوه قضیه ده. که چېرته داسې و چې دې کې دوه نسبته و، یو ایجاب، یو سلب، بیا دوه قضیې راغلې، بیا ورته مرکبه وایي. نو دا تقسیم کې موجهه کې دوه اقسام ته، بسیطه او مرکبه. بسیطه په معنا د وحدت سره ده، یعنی وحدت القضیه، یوه قضیه ده. نو مدار د وحدت قضیه خو په نسبت واحده ده.
نو دلته نسبت واحده معتبرې، دوه نسبته نه، یو نسبت سره یو صفت لګي، یو جهت لګي، نو دې ته موجه بسیطه وایي. که چېرته داسې و چې د دې قضیې حقیقت کې ایجاب سلب دواړه و، هم ایجاب پکې دوه نسبته و، هم سلب پکې دوه نسبته و، ایجاب سلب دواړه و پکې دوه نسبته راغله، او مبنا د تعدد د نسبت چې تعدد د نسبت راشي دا مستدیم د تعدد د قضیې لره، نو دوه قضیې شوې، ولې دوه نسبته راغله، یو ایجاب یو سلب. نو چې دوه نسبته راغله نو دوه قضیې راغلې، فتسمى مرکبة، نو دې ته موجه مرکبه وایي. نو دا سوال پیدا کېده چې ته موجه ته بسیطه ولې وایي؟ بسیطه خو معنا د عدیم الاجزا چې اجزا پکې نه، اجزا خو شته پکې، یو موضوع ده، یو محمول ده، یو نسبت ده، یو جهت ته پکې، بیا ته لا بسیطه ورته وایي چې دا بسیطه ده. بسیطه خو عدیم الاجزا ته وایي چې اجزا پکې نه، دلته خو څلور اجزا دي پکې، بیا څنګه بسیطه ورته وایي؟ جواب دا ده چې بساطت په معنی د وحدت سره ده، او وحدت ته مراد ده وحدت القضیه. بسیطه قضیه معنی یوه قضیه، ځکه مبنا د وحدت د قضیې التعدد د قضیې په وحدت د نسبت ته او په تعدد د نسبت ته، که یو نسبت یوه قضیه، که دوه نسبت دوه قضیې، چونکې دلته یو نسبت یو جهت لګېدلی ورسره، ځکه ورته بسیطه وایي. بله مرکبه ده، نو په مرکبې سوالو چې مرکبه خو بسیطې مقابل کې غلطه ده، ځکه مرکبه ذو اجزا ته وایي، بسیطه ذو اجزا وه، بیا ته دې دوه مې ته مرکبه وایي. مرکبه خو دا نه چې اجزا پکې، نو خو اجزا خو بسیطې کې و، نو دا مرکبه مقابل د بسیطې نه شوه، ځکه مرکبه معنی ذو اجزا مقابل بسیطه راځي عدیم الاجزا. خو چې بسیطه خپله مرکبه وه، موضوع پکې، محمول پکې، نسبت پکې، جهاتو پکې، نو بسیطه خو په خپله مرکبه، نو مقابله د و مرکبتون غلطه شو بسیطې سره، هغه مرکبه ده، دا مرکبه ده. جواب دا دی چې نه، مرکب معنا دلته تعدد د قضیې ده، چې دا قضیه مرکبه ده، یعنې دوه قضیې دي پکې. ولې؟ ځکه مبنا د تعدد د قضیې په تعدد د نسبت ده، دوه نسبته دي پکې، که دوه نسبته دي، نو چې دوه نسبته راغله نو دوه قضیې راغلې، ځکه قضیه مرکبه شو. چې کله دوه قضیې شوې، دوه نسبته پکې راغله، نو دوه جهته پکې راغله، جهتونه دوه پکې استعمالېږي، ځکه ورته موجه مرکبه وایي. ځکه یې ویله بسیطتون ان کانت حقیقتها ایجابا فقط، دا موجه بسیطه ده، ان کانت حقیقتها، که حقیقت موجه ایجابا فقط، صرف نسبت ایجابي و، یو نسبت ایجابي و پکې، اجیات ور سره لګېدلی و، او سلبان فقط، یا خالی نسبت سلبي و، اجیات ور سره لګېدلی و. اوس دا بسیطه ده. بساطت په معنا د وحدت القضیه، یوه قضیه ده، ځکه یو نسبت ته که نه، مبنا د وحدت د قضیې تعدد د قضیې خو په یوه په نسبت ته، چې یو نسبت یوه قضیه، چې دوه نسبت دوه قضیې، دلته چونکې یو نسبت ته ایجاب صرف جهت ور سره ولګېدی، ځکه ورته بسیطه وایي، یا یو نسبت ته سلب صرف، ځکه ورته بسیطه وایي. ان کانت حقیقتها، که حقیقت قضیې ایجاب صرف یا سلب صرف. مثال به څرنګه لکه ته وایې کل انسان حیوان بی ضروره، نو یو جهت ولګېدی، ضرورت جهت یو ولګېدی، دا اوس بسیطه ده، ځکه دا یوه قضیه ده. ولې یوه قضیه ده؟ یو نسبت ته که نه، کل انسان حیوان بی ضروره، یو نسبت ولګېدی ایجاب، دا بسیطه قضیه ده. بسیطه قضیه به معنا وحدت القضیه، یوه قضیه ده، ځکه نسبت یو ده که نه، کل انسان حیوان بی ضروره، جهت یو ده، ځکه ورته بسیطه وایي. سالبي مثال به څنګه وي؟ لا شی من الانسان بحجر بضروره، سلب د حجر انسان ضروري ده، دا بسیطه ده. ولې بسیطه ده؟ یوه قضیه ده. ولې؟ یو نسبت ته، یو پکې جهت ته، نسبت یو ده که نه، سلب، جهت یو ده که نه، دا بضروره. ځکه وایي ان کان حقیقتها، که حقیقت قضیې ایجاب صرف او سلبا فقط یا سلب صرف، و مرکبتون
وثانیها مرکبتون دومه مرکبه ده. اوس اعتراض وکنه چې مرکب مقابله خو بسیط سره نه رسي، ځکه خو بسیطه مرکبه ده، هغه کې خو درې اجزا څلور خو هغه کې دي. مرکبه ذل اجزا ته وایي. بیا دا څنګه مرکبه مقابل د بسیطه شو؟ جواب دا مرکب نه مقابل د بسیط ټیک ده. دلته مرکب دا معنی نه چې ذل اجزا ده، او بسیط دا معنی نه ده چې اجزا یې نشته. بسیط دا معنی ده وحدت القضیه، ځکه وحدت النسبت ده. مرکب دا معنی تعدد القضیه، قضیه دوه دي، ځکه دوه نسبته لګېدلي دي، دوه جهته، بیا ځکه ورته مرکب وایي. لکه ته وایې کل انسان کاتب بالفعل لا دائما، کل انسان کاتب بالفعل لا دائما، هر انسان کاتب ده بالفعل، یعنی دا نسبت ته کتابت انسان ته فعلیت ته وتلی ده، په یو د ازمینو کې وتلی ده، یا ماضي کې یو یا بیا هو به وځي. نو کل انسان کاتب بالفعل دا نسبت ته کتابت انسان ته فعلیت ته وتلی ده. فعلیت ته اطلاق وایي، اطلاق معنی فعلیت، دا نسبت فعلیت ته وتلی ده. نو کل انسان حیوان بالفعل، یا وایه کل انسان حیوان بالاطلاق لام، اطلاق ته پکې. لا دائما دا نسبت همیشه نه ده چې هر انسان کاتب بالفعل ده، فعلیت ته خو وتلی ده، دا خو منو چې انسان کاتب ده بالفعل، فعلیت ته وتلی ده، په یو د ازمینو کې وتلی ده، یا مخکې یا اوس یا بیا. خو لا دائما دا نسبت همیشه نه ده، چوپر چې ذات ته موضوع موجودی، دا څنګه چې چوپر ذات ته موضوع موجودی بیا به دا نسبت همیشه وي. نه نه، ذات ته موضوع به انسان، دا نسبت به نه همیشه چې کاتب ده. ذات ته موضوع سره کاتب نه تړلی، چې ذات ته موضوع وي بیا به دا همیشه کاتبي، نه به کاتب. دا د ذات ته موضوع اوس شته دی، کاتب کتابت نشته دی. نو لا دائما دا منه چې دا مخکینی نسبت ټیک ته، دا خو کاتب بالفعل، دا مخکینی نسبت خو فعلیت ته وتلی و چې دا کاتب ده، په یو د ازمینو کې فعلیت ته وتلی و. خو لا دائما خو دا نسبت همیشه نه ده چوپر چې ذات ته موضوع موجودي. داسې نه چې انساني بیا به دا نسبت همیشه وي چې کاتب بالفعل. نو چې مخکینی نسبت نشي به همیشه، نو نقیض به فعلیت ته وتلی، چې مخکینی نسبت ایجابي چې و لا دائما همیشه نشه. نو چې همیشه نشه دا مخکینی نسبت ایجابي چې کل انسان کاتب بالفعل، دا نشه همیشه چوپر چې ذات ته موضوع موجودي. نو چې دا نشه همیشه خو به نقیض فعلیت ته وتلی چې سلب د کاتب ده، ولی که نقیض فعلیت ته نه وتلی ادای نه همیشه، بیا به لازم چې ارتفاع نقیض هم دا غلط ته چې مخکینی نسبت نه ده همیشه، نقیض فعلیت ته نه ده وتلی، بیا خو ارتفاع د نقیض نه ده. نو دا معنی لا دائما دا مخکینی نسبت نه ده همیشه چې کل انسان کاتب بالفعل، ټیک ته فعلیت ته خو وتلی ده، خو لا دائما همیشه نه ده چوپر چې ذات انسان وي بیا به دا کاتبي. نو چې دا نشه همیشه، نو سلب فعلیت ته وتلی، چې ایجاب نشه همیشه اوس بیا سلب فعلیت ته وتلی، ویلا ارتفاع د نقیضه نه به راځي. نو لا دائما کې سلب فعلیت ته وتلی، چې سلب فعلیت ته وتلی بیا مطلقه عامه شوه سالبه، ځکه مطلقه عامه چاته وایي چې نسبت فعلیت ته وتلی، او سلب فعلیت ته وتی. آنی لا شای من الانسان بکاتب بالفعل، دو مطلقه عامې راغلې، اوله صریحي راغله چې کل انسان کاتب بالفعل، دومه ضمني راغله په لا دعوام کې اشاره شوه بلې مطلقه عامې ته، چې مخکې خو مې ویل چې انسان کاتب بالفعل ده، فعلیت ته وتلی ده. خو لا دائما همیشه نه ده چې ذات موضوع موجودي بیا به دا یې وي، بیا به دا کاتبي. ښه چې چوپر ذات موضوع موجودي دا نه ده چې دا به کاتبي همیشه، خو بیا خو به سلب فعلیت ته وځي، دا به فعلیت ته وځي. ای لا شای من الانسان بکاتب بالفعل، سلب دی کاتب انسان ته دا فعلیت ته وتلی ده. خدا مطلب څه کنه چې ایجابي فعلیت ته وتلی ده په یو د ازمینو کې. سلب د کاتب بالفعل، سلب د کاتب انسان هم فعلیت ته وتلی ده په یو د ازمینو کې، هغه په یوې زمانه کې وتلی ده، دا وتلی ده. دوه مطلقې عامې شوې، اوله موجبه دومه سالبه، چې دوه مطلقې عامې شوې ځکه مرکبتون، اوس دا قضیه مرکبه شوه، دوه قضیې راغلې، اوله موجبه دومه سالبه، یو بل نه به مخالفي په کیف کې چې اوله موجبه وي دومه به سالبه وي، که اوله کلیه وي دومه به کلیه وي، کم کې به موافقې سره
کیف کې به مخالفي چې اوره موجبه ده کل کاتب انسان کاتب بالفعل دومره به اوس صالبی الا شای من الانسان بکاتب بالفعل اوله کلیه ده دومه کلیه ده کم کې موافقې دي کیف کې مخالفې دي دوه قضیې شوې ځکه ورته مرکب وایي دوه قضیې ولې شوې دوه نسبته شو که نه یو ایجاب یو سلب ایجاب هم فعلیت ته وتلی و سلب هم فعلیت ته وتلی و په یو د ازمینهو کې نو چونکې دوه نسبت ته راغله دوه قضیې راغلې فمرکبتن اوس دا قضیه مرکبه شو ومرکبتن ان کانت ملتهمتن که چېرې دا قضیه مرکبه وه منهما ایجاب سلب دواړو نه او دفع د سوال کوي چې دا اجتماع دي متنافع ده یو ایجاب ده پکې بل سلب ده اوس دې ته موجبه وایي که سالبه وایي که موجبه وایي ترجیب له مرجع ځکه یوه خو سالبه ده پکې که سالبه وایي ترجیب له مرجع یوه خو موجبه ده پکې دی وایي نه اول جز ته اعتبار ده اولیت اسباب د ترجیح نه ده که اول جز ایجاب و بیا موجبه ورته وایي که اول جز سالب و بیا سالبه ورته وایي والعبرة فی التسمیة للجزء الاول اعتبار په نام کې جزء اول ته ده و الا فمطلقة و مهملة دا الا دا دین استثناء ده و مشتمت علیها تسمى موجهة و الا فمطلقة کومه قضیه چې مشتمله په جهت باندې بیا دا ته موجهه وایي کومه قضیه چې مشتمله په جهت دي تسمى موجهة دا موجهه ده و الا اگه جهت نه و پکې فمطلقة دا مطلقه ده اوس سوال ده چې مطلقه خو په خپله موجهه ګرځي دا مطلقه معنی ده کل انسان کاتب بالفعل دا مطلقه ده که نه مطلقه اطلاق نه ده اطلاق دې ته وایي چې فعلیت ته وتلی دا فعلیت ته وتلی ده که نه کل انسان کاتب بالفعل نو موجهه ده مطلقه ده مطلقه موجهه ده که د جهت ته پکې بالفعل مطلقه ولې ده فعلیت ته وتلی ده که نه اطلاق معنی فعلیت خو دا نسبت خو فعلیت ته وتلی ده نو ته څنګه وایي ویلا فمطلقة که جهت و ورسره موجهه ده و الا که جهت نه و فمطلقة بیا مطلقه ده دا غلط وای مطلقه کې خو جهت شته دی ته نه وایې د کل انسان کاتب بالفعل دا موجهه ده که نه بالفعل جهت ته ورسره هم دا مطلقه ده ولې مطلقه ده ولې دا نسبت فعلیت ته وتلی ده که نه چې نسبت فعلیت ته وځي خو دې ته مطلقه وایي جواب دا ده چې نکته جواب کوي چې دا مطلقه من حیث الجهت ده دا مطلقه ده یعنی جهت نشته ورسره مطلقه هغه معنی نه ده چې نسبت فعلیت ته وتلی چې تو وایې چې نسبت فعلیت ته وتلی دا خو یعنې موجهه ده موجهه کې کل انسان کاتب بالفعل دا موجهه ده او په خپله مطلقه ده ځکه چې نسبت فعلیت ته وتلی ده دا خو موجهه مقابل نه ده موجهه هم ده کل انسان کاتب بالفعل نسبت فعلیت ته وتلی فعلیت جهت ته اطلاق هم دا مطلقه ده ځکه اطلاق باندې چې نسبت فعلیت ته وتلی خو فعلیت ته خو وتلی ده نو مطلقه خو د موجهې مقابل نه ده بیا ته څنګه وایې مطلقتون جواب دا چې مطلقې نه مراد دلته هغه مطلقه نه ده چې نسبت فعلیت ته وتلی دلته مطلقه مقابل د موجهې ده ای المطلقه من حیث الجهت یعنی جهت نه یې ورسره لګېدلی چې جهت نه ولګی اوس مطلقه ده نو دلته اطلاق نه مراد فعلیت نه ده چې ته وایې چې دا موجهه خو په خپله مطلقه ده ځکه مطلقه دې ته وایي چې نسبت فعلیت ته وتلی خو نسبت خو موجهه کې فعلیت ته وتلی ده چې کل انسان کاتب بالفعل چې نسبت فعلیت ته وتلی خو په خپله مطلقه شوه که نه د مطلقه موجهې مقابل څرنګه شوه جواب دا چې اطلاق نه مراد هغه معنی نه ده چې نسبت فعلیت ته وتلی چې ته وایې چې دا خو موجهه په خپله مطلقه ده ولې نسبت فعلیت ته وتلی ده بلکې اطلاق نه مراد ده اطلاق من حیث الجهت که جهت لګېدلی او موجهه ده و الا که جهت نه ولګېدلی فمطلقة خلاصه د جهت نه خلاصه ده لکه ته چې ښځه خلاصه کړې دا خلاصه ده جهت نشته ورسره که نه الا فمطلقة عرب ښځې خلاصې که نه ورځ کې خلاصې که یې خلاصې ځکه په شریعت عمل کې نکاح مباح ته کله سنت ته ټیک ده طلاق خو ابغض المباحات مباح ته خو ابغض دا معنی چې ناراضګي یې پکې ابغض دا معنی نه چې حرام ابغض ناراضګي خو یې پکې که نه خامخا خفه یې سړی ښځه خفه یا ته خفه خو چونکې مباح خو ده که نه
نو په اباحت باندې عمل کوي کوي اخلاصي کوي اخلاصي پښتانه چې وکي بیا خلاصي نه مرګ پورې کور کې د ناسې خو نه اخلاصي دا اوس څه شو هلته شریعت وایي مباح ته ته وایي چې نه دا فرض ده نو قلب لکایک ته دا خو د شریعت ته زبردست لته ورکړه او وایي شریعت وایي مباح ته ته وایي نه فرض ده نه اخلاصي کور کې ناست دی وایي دا شرمېږو مونږ نو په دا نه شرمېږي چې واړ عمر کور کې ناست دی پر خپل کور کې او دا سر سپین کی او دا ذلت سره عمر تیری دا خو شرم خو دغه ده دا خو نه شرم چې طلاق ورکړي په مطلقه و مهملتون مهمله ورته وایي چې جهت نه ورسره دې ته مطلقه وایي من حیث الجهت و مهملتون مهمله ورته وایي اوس اعتراض ده چې دا موجه خو په خپله مهمله ګرځي ځکه مهمله دا منه چې حکم په نفس افراد وي خو دا بس دې ته مهمله وایي چې په نفس افرادو کې نفس افراد که کلی بیا په نفس افرادو حکم که بعضي بیا په نفس افرادو حکم چې دا مهمله د متاخرینو ده سیاتی تصدیقاتو کې راځي اول سر کې دا مهمله د متاخرینو دغه ته وایي چې په نفس افرادو حکمي که کلی افرادو باندې حکمي خو بیا په نفس افرادو حکمي که بعض افرادو باندې حکمي او په نفس افرادو حکمي ځکه کل نفس افراد دي بعض نفس افراد ومن ثم قالو دی وجه کالو خان دوای تاسو کې کالو خان شته طالب نام باندې طالبان نام کالو خان یې مټا څنګه نام یې خاله کالو خان ها او کالو حاجی و مهملتون دې ته مهمله وایي اوس اعتراض ده چې دا مهمله خو په خپله موجه ګرځي ولې مهمله دا معنی کېږي اهمال معنی ترک سور شرفي سور پکې نه نو سور نه پکې په نفس افرادو کې بیا که کل افرادي بیا نفس افراد که بعض افرادي بیا نفس افراد دا مهمله ده دا مهمله خو موجه ګرځي دغه موجه ده جهت هغه مهمله ده جهت ورسره ولګوه دغه مهمله شو که نه جهت ولګېده ورسره موجه هم شو دی وایي نه نه سړی هغه مهمله نه یادوم متاخرینو والا چې په نفس افرادو کې وي مهملتون من حیث الجهت دا مطلقه قضیه چې د جهت نشته ورسره لکه دې ته مطلقه وایي دې ته مهمله وایي اهمال ترک نه ده دلته ترک ده اچا ترک ده جهت وال من حیث الجهت 2 منټه داسې وګورو